أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. نهم سپارہ سورہ اعراف آیت نمبر 172-173. مخکې آیاتونو کې د بني اسرائیلو د وعدې ذکر وشو چې الله تعالی د دوی نه وعده اخیستې وه په تورات باندې به تاسو عمل کوئ او دا وعده یې په زوره باندې اخیستې وه. اوس په دې آیت کې الله تعالی د یو وعدې ذکر کوي چې الله تعالی هغه وعده د ټول عالم نه د آدم علیه السلام نه والي در قیامت پورې څومره انسانان پیدا کېږي په ازل کې د ټولو نه اخیستې وه. خو چې کله الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کو اوس الله په علم کې ده چې دی یې کله اخیستې ده، د جنت ته داخلېدلو نه مخکې اخیستې ده یا یې وروسته اخیستې ده. تفاسیرو بله اقوال ذکر کړي دي. څوک وایي دا د الله په علم کې ده، څوک وایي دا چې کله الله تعالی ځمکې ته راکوز کو او دی د میدان عرفات خوا کې و نو هلته یې واخیستې ده. وعده یې څنګه واخیسته؟ الله تعالی د آدم علیه السلام د شانه څومره اولاد به د آدم علیه السلام پیدا کېږي د ورځ در قیامته پورې د دې وړو سرو میږو په شکل کې الله تعالی د آدم علیه السلام د شانه پیدا کړل. پشت در پشت د دوی نه به دوی پیدا کېږي او د الله په علم کې دا الله تعالی هغوی له بدنونه هم ورکړه چې څنګه به د دوی په دنیا کې بدنونه وي او دغه رنګې د ویلو طاقت یې هم ورکړو. الله تعالی ټول ځان ته متوجه کړل او څه ورته وایي الست بربکم، زه ستاسو رب نه یمه. د ټولو نه یو وعده واخیسته، زه ستاسو رب نه یمه. نو زمونږ روحونو ټولو الله تعالی سره دا وعده وکړه قالو بله، ولې نه، ته زمونږ رب یې. او الله تعالی ویلي دي چې دا وعده مې د څه د وجې واخیسته، د دې خلکو نه، د دې روحونو نه، ان تقولوا یوم القیامة انا كنا عن هذا غافلین. داسې نه چې په ورځ د قیامت بیا دوی ما ته ووایي چې مونږ ته پته نه وه، مونږ ته ستا توحید چا را رسولی نه و، مونږ ته څه پته وه چې ته الله یې، ته یوازې ته د عبادت لایق یې. نو الله تعالی وایي د ټولو نه مې اقرار واخیستو چې تاسو زه خدای یم، زه خالق یم، زه مالک یم، زه ستاسو رب یم. ټولو یو ما ته اقرار د دې جواب وکړو چې واقع ته خدای یې، ته خالق یې، ته مالک یې. دویمه خبره، دا وعده مې د دې د وجې واخیسته هسې نه چې تاسو بیا دا خبره وکئ چې انما اشرک آباؤنا من قبلو، چې زمونږ پلار نیکونه شرک یې کو، په دې لار باندې را روانو، نو مونږ ته پته نه وه چې کومه لار مو اختیار کړو، مونږ ته خو چا سمه لار ښولې نه وه. پلار نیکه په نقش قدم باندې روانو، هغوی پسې تلو، نو د دې د وجې مونږ شرک کړی دی. نو او تاسو بیا مونږ ته وایي جواب کې وي الله تعالی وایي تاسو په جواب کې وایي چې مونږ خو د پلار نیکه په لاره باندې روانو، نو هغوی غلطۍ کولې او سزا یې مونږ له راکړې. نو دې د وجې مې تاسو نه دا وعده واخیسته او د ورځ در قیامته پورې به انبیاو یو سلسله وچلېدله چې په پیغمبر علیه السلام باندې ختمه شوله. انبیا به راځي او تاسو ته به زما دا وعده دا یادوي او دغه رنګې قرآن راغی. نو د ورځ در قیامته پورې الله تعالی په دې کې دا وعده ذکر کړله چې د ورځ در قیامته پورې به تاسو تلاوت کوئ. دا دی چې راځي یا دغه رنګې علما چې څوک تاسو ته بیان کوي، نو تاسو ته به زما دا وعده یادوي چې ګوره ستاسو روحونو د الله تعالی سره وعده کړې ده. علماو لیکلي دي که یو کس ته دا خبره ونه رسي، یو کس ته څوک ونه وایي چې الله تعالی شته، الله تعالی یوازې دی،
څوک تبلیغ والا داسې بستۍ او داسې ځای ته لاړ نه شي هلته کې هغه د هېڅ نه خبر بیا هم د دنیا دا نظام دا ځمکه او اسمان او دا دنیا چې آباده ده ونې بوټي قسمه قسم نعمتونه قدرتونه وایي د دې نه ده ته پکار و چې د دې ته یې کتلې وې او ده ویلې وې چې او دې پیدا کولو والا خو څوک شته موږ تاسو وایي که په لاره باندې چاته دا پته نه لګي اوښ په لاره تللی وي عربو به معلومول د اوښ به چې کوم پچې وکړلې هغې ته به پته لګېده وایي دا د عربو اوښ دی دا د مصر دی دا د فلانکی ځای دی او یو کس دومره اسمان الله تعالی پیدا کړی دی ځمکه پیدا کړې ده دومره څه پیدا کړي دي نو ولې انسان ته دا پته نه لګي چې واقعي د دې پیدا کولو والا یو ذات دی الله تعالی دغه باندې خوشحالېږي دا وعده یې د دې د وجې اخیستې ده چې الله تعالی وایي هره ګناه درته معفومه او یو شرک داسې عمل دی چې ته ما سره په خدایۍ کې په ذات او په صفات کې یو بنده ما سره شریک کړي چې هغه په خپله باندې هغه څه نشي کولی لکه څنګه چې یهودو نصاراو یا اوس وګورو په دنیا کې داسې خلک دي چې هغوی وایي بس دوباره ژوند نشته او عذاب نشته قبر نشته خدای نشته څوک د عور عبادت کوي څوک د ستورو عبادت کوي څوک څه کوي څوک څه کوي د الله تعالی د ذات نه منکر دي نو الله تعالی دا وعده انسانانو ته بار بار یادوي چې په ورځ د قیامت ګورې دا ونه وایي چې موږ ته پته نه وه اوس نو درته دا یادومه چې زه ګوره یوازې یمه ما سره څوک شته نه زه اقرار ستاسو له دې اخلمه یوه خبره چې ستاسو له زه اقرار والمه چې ستاسو دا بدلونونه په تاسو باندې ګواهي وکړي نو په ورځ د قیامت باندې الله تعالی چې انسانان ځان ته ودروي نو که چېرې ده ګناهونه کړي وي نو دی اول منکر شي ما ته پته نشته مونږ خو څه نه دی کړي الله تعالی وایي الیوم نختم علی افواههم په دغه ورځ باندې به د دوی په دې خوله باندې مونږ مهر ولګو نو ژبه کې الله تعالی د ویلو طاقت ایښی دی الله تعالی په دې قادر دی چې دغه د ویلو طاقت په دې لاس کې هم کېږي په دې خپه کې هم کېږي په دې سترګو کې هم کېږي په هر اندام کې کېږي نو الله تعالی وایي چې د دوی په ژبه باندې به مونږ مهر ولګو د ده اندامونه به مونږ سره خبرې شروع کړي په ورځ د قیامت باندې نو دا مونږ نشو ویلی چې ګوره مونږ ګناهونه کوو پته به نه لګي نه د الله تعالی نظام هغه ډېر بل شانتې دی زمونږ د سترګې به هم خبرې کوي چې مونږ باندې دا کړي دي دا کړي دي دا الله تعالی نه هېڅ هم پټ لري پکار دا دي دا وعده الله تعالی دې دپاره یادوي چې مونږ هر یو عمل کوو یو خو چې د الله تعالی سره د شرک نه ځان وساتو هر عمل څه چې کېږي بس الله تعالی یې کوي کو بیماري وي کو خوشحالي راځي کو خفګان راځي کو پریشاني راځي دا نه چې دا د پلانکي د وجې دا د پلانکي د وجې دا وشو دا وشو نه نه هر څه الله تعالی کوي دا زمونږ ستاسو عقیده وي چې ګوره هر څه الله کوي که زما خیر لیکلی او که زما شر لیکلی زما په دې کې څه کار نشته الله غوښتي دي داسې زما عمل ته به ګوري نو الله تعالی غواړي دا چې انسانان عقیدې په یو الله باندې جوړ شي او بله خبره چې آدم علیه السلام هم په موږ باندې ګواه کړي چې آدم علیه السلام وایي او ستاسو روحونه هم ګوره ما سره زما په مخ کې الله تعالی سره وعده کړې ده چې په دنیا کې به صرف د الله تعالی عبادت کوو نو پکار دا دي چې زموږ روحونه هم الله تعالی سره وعده کړې ده چې صرف د الله عبادت به کوو نموز به هم د الله دپاره کوو غواړو به هم د الله تعالی نه مدد به هم د الله تعالی نه غواړو دغه رنګې د بیمارۍ د خوشحالۍ د پریشانۍ کارساز او دغه رنګې چې چا راوسي د هغه به هم الله تعالی ګڼو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ وَكَلَ چې واغسته رب ستا من بني آدم د اولاد د آدم علیه السلام نه من ظهورهم د شاګانو د هغوی نه وذریاتهم او د اولاد د هغوی نه واشهدهم على انفسهم او ګواه یې کړه په خپلو ځانونو باندې الست بربکم آیا زه نه یم ستاسو رب قالو ویل دوی بلا ولې نه شهدنا من ګواهي کوو چې ته زموږ رب یې اوس الله تعالی وایي ان تقولوا یوم القیامت دا چې ونه وایئ تاسو په ورځ د قیامت انا كنا عن هذا غافلین چې و موږ د دې نه ناخبره او تقولوا انما او دا چې ونه وایئ تاسو انما اشرک آباؤنا چې بېشکه شرک کړی دی زموږ پلارانو من قبل مخکې وکنا ذریة من بعدهم او موږ اولاد رستو د هغوی نه وو افتهلکنا ته هلاکې موږ لره بما فعل المبطلون هغه چې کړي وو باطل فرستو ګمراهانو خلکو وکذلک او دغه رنګې نفصل الآیات تفصیل سره بیانوو موږ آیاتونه ولعلهم یرجعون دې دپاره چې دوی واپس وګرځي
واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. لا تزمن نرازش زمن گناهنا معاف من تبدين باندې د چلیدلو توفیق را نصیب کړي. موږ د ګناهونو نه وساتي، کمې کوتاهۍ راته معاف کړي. الله قرضداري د قرض نه خلاص کړي. بیماران څومره دي کورونو کې دي، هسپتالونو کې دي، الله شفای کامله نصیب کړي. الله زموږ دا کلی په امن آباد کړي، بدامني ختمه کړي، پریشانۍ ختمه کړي، اتفاق او اتحاد زموږ نصیب کړي. الله هر کور کې خوشحالي راوړي، پریشانۍ ختمه کړي، ماشومان نارینه زنانه ټول دینداره کړي. یا الله بې دیني ختمه کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.